نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل بلال ایمان خو دې وروړو خو ګورې چاته غږ ونه کې دا خبره پټه ساته ابتدایي وخت یې اسنه چې مشکلات راته جوړ کې بلال رضی الله تعالی فرمایي ټیک د چاته غږ نه کومه ګړي بيزي چې کوړه وشړ دي اوس عبد الله ابن جدعان چې کوم د سردار او مالک وو هغه چې ګړو بيزو ته وکتل اوس ګړي بيزي داسې سربي دي مړی دي تشي پورته پراته دي اوس هغه لنګ بيزي ته وکتل داغه غلان زدا چې په بیا را پړسېدل دا هغه مالک ورته وی بلال زما په خیال چې زید مونته دی ښا ساری دې بګړي خپل ماړه کړی دي زید مونته بیا د پاره چې ګړي بيزي شړې دغه طرف ته شړ خپل چاته خیا مګوره ګړي بيزي دغه طرف ته شړ بلال رضی الله تعالی عنہ فرمایلی ښا روزانه بلال رضی الله تعالی عنہ دغه طرف ته بيزي را شړلې او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام او د ابوبکر رضی الله تعالی عنہ سره په پټ کې ناستو او شریعت په ازدکو دین اسلام په ازدکو د خلکو نه په پټ باندې خو یو ورځ د خانه کعبه نه طواف کو ګر چا پیرا نو چې کله طواف کو بلال رضی الله تعالی عنہ کنه نو په خانه کعبه کې به بوتان پراته د حرم خو د بوتانو ډکو نو بلال رضی الله تعالی عنہ تاسو ګر چا پیرا وکړل نو په نظر نه راتلو تاسو دکانې په یو بوت باندې ورته کړی هغه یو بوت دلاري ورته کړی وي توپ ته شو په تاسو د لعنت چې ډېر خلک گمراه کړي دي او مو خلک په خپل لاس باندې جوړ کی او بیا درته سجدي کوي او بیا در نظامن غواړي او مالونه غواړي او مصیبتونه در نه ایمان لري کا سوالونه در نه کوي نو خو په خپل لاس باندې تراشوم در نه بیا حاجتونه غواړي وي توپ ته شو په تا د لعنت شي هغه بوت لاړي ورته کړی د چاولي چې چاولي دا خبره ابو جهل ته وکړه وی بلال غلام نه دی عبد الله ابن جدعان هغه غلام دا خبره ابو جهل ته چا وکړه وی دا بلال غلام نه دی دا عبد الله ابن جدعان چې کوم غلام دی هغه نن تا چلو کو په حرم کې په بوت باندې لاړ ورته کړی ابو جهل وی خان ابو جهل چې دې خبرې نه خبر شو راغی په عبد الله ابن جدعان په سره د کوم مالک وی تم صاحب شوی نعوذ بالله دی نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بی دین وی نو چې داغه بس ملګری نو دا بی دین شوی دی نو عبد الله ابن جدعان ته ابو جهل وی تم صاحب شوی او تام لا تو منات او غزاد پرې خودل او د محمد د رب بندګی دي شروع کړه نو عبد الله ابن جدعان ورته وی دا تکسه خبرې کوي دا ته چا ویل دي په ما باندې دا شک مکوا او کو وسو غواړم نو سلو خان بدو خپل بوتانو په نوم باندې قرباني کما زه خو دا دومره عزت کوم او ته ما ته چې تعالی منات پرې خپل بوتان دي پرې دي نو ابو جهل ورته چې تا نه دي پرې نو ستاره غلام ولي پرې دي څنګه ما غلام پرې دي وستا غلام نن په مکه په حرم کې په بوت باندې لاړ وته کلی دي نو چې دې صاحب شوی د غلام دومره څنګه همت کې دي چې مالک اجازه نه خدا سره ستام لاس ته ځکه کنه صاحب شوی وی ښا زما غلام ته چل کړی وی او عزت نه خبر اوس په زخوا روایتو کې راځي عبد الله ابن جدعان چې ردکم سردار په دې ظلمونه شروع خبر په مکه کې خورش وا چې بلال ایمان راوړی دی په نبی عليه السلام صحابي شوی دی بس ظلمونه په شروع کړ نو په مکه کې یو سردار ډیر ظالم دا غنم امیه ابن خلف دا امیه راغی او عبد الله ابن جدعان ته ویلو دې ته مال راکړه دې ته نشي سمولې دا بلال ته مال راکا ته نشي سمولې مال راکا هغه ورته ویل دا مصیبت زمانه لري کته واله نو امیه ابن خلف دا بلال رضی الله تعالی عنہ واغس چې وای غستو هغه چې بیا کوم ظلمونه کړی دي تاریخ لیکي تاریخ وای پښګو کې به سم لو پښګو کې د مکه پښګو کې او د عربو څومره تیز نور دی هغه چې انسان ویني فتح ورته لګي وای په دې سړک باندې په پیزار کې په دې غرمه کې خپل شي کې خو دې د پیزار د تلې ویني کوي او پیزار ته چې هغه شګر عدن نشو په غرمه کې کنه د خپې د پولې کې دومره ګرمه شګه اخو وري ګل تسم د مکه ګرمي ډیره زیاته ګرمي ده نو بلال رضی الله تعالی بیسارات وستو په دې سره غرمه کې دا شګه چې د اور په شانتي بسري شوی د سی په تودي وي په دې باندې د بلال رضی الله تعالی وسلم او تودي غټي تیګي به راوغسته په دې سینه به تکي خو دي یو دا چې د عملای د شګل جوخت ورشي او دویم دا چې د پاسه غاړي د تیګي مسيزي هغه شګ به بلال رضی الله تعالی د بدن د کمیس لر کړو او لغړ به قسم لوله او چې دا غینه به را پاسو واړه به پسې کړو په مکه په کوڅو کې به روانو هغه به خاندر چې به والی او د بلال رضی الله تعالی د خلینو بصیرت یو आवाज خطو احد 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 یعنی داسې حالت ورلورکو چې د یو لوب غونټه سي ته جوړ بلال رضی الله تعالی په کوم طرف کې دو واړه پسې کېدل خندر به ټوکې به پسې کوي بلال رضی الله تعالی فرمای په خپل وې دا صغره نه د صغره دا صغره چې دا د وسپن یو کمیس دی او د بدن ته داسې داخله کوي چې کړي جوړ چې دا تور په اثر نه کوي اسه وسپن بلال رضی الله تعالی فرمای وې دا صغره به غرمو ته یې خونه چې دا به نور تک سره کړه ګرمه به کړه نو دوی به زما بدن ته راواچول چې زما بدن ته راواچول زما بدن به ټول تڼاکه شکولې به پیوځي بدن به تڼاکه شکولې به پیوځي داسې ظلمونه بیا د بلال رضی الله تعالی سره کول یو ورځ دا بلال رضی الله تعالی په تودو شګو سملونه دی او په دې سینې ورته تیګي دي او دا امیه ابن خلف بدبخت ورته ولاړ دي چې کوم مالکو او ورته وی راځي پکانو ولې ماشومان راځي او کانو باندې ولې خان دي پوري دا لوی میلې جوړ کړی دا بلال رضی الله په مخ ته پروت شګو کې دا داسې یو میلې جوړ کړی یو ټوکه جوړ کړی واړه راغون کړی دي په دغه طرف باندې ابوبکر رضی الله تعالی عنہ تیریدو ابوبکر رضی الله تعالی عنہ چې وکتل کنه د امیه ابن خلف ته وی ته په دې بے کس باندې ولې درو ظلم کوي دا غریب ستانه څه غواړي دغه د چا د ایسوم نه دا خو یو غلام دی بے کس دی غریب دی ته ولې په دې باندې ظلمونه کوي
نو امیه ابن خلف ورته وی دا څه چې وسره کېږي دا ستا او ستا د ملګري د وجې نه وسره کېږي دا ستا او ستا د ملګري چې کوم دی محمد صلی الله علیه وسلم دا د ستاسو د وجې نه کېږي او که خلاصولی شو چې خلاصې کړه ابوبکر رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی خرڅوي نه وی ولې نه خرڅوم وی په ده به ته څه کوې امیه ابن خلف ورته په خندا شو وی په ده به ته څه کوې دی خو د هېڅ بګار هم نه دی په کوڅو کې ګرځي دغه یو چې هغه چې احد او حد دا خو لیونی دی په ده څه کوې ابوبکر رضی الله تعالی عنہ فرمایل بس ته پرېږده زما په کار دی وی خرڅوم وی په څو یې خرڅوي وی په 3 اوقیې باندې په څو اوقیې باندې په 3 اوقیه په یوه اوقیه کې 40 اشرفۍ وي 40 دیناره دا دینار د سرو زرو پیسې ده نو په 3 اوقیې باندې خرڅومه یعنی په 100 او په 20 دیناره باندې خرڅومه بلال رضی الله ابوبکر رضی الله تعالی عنہ فرمایي دا زما شو وامه بس دا پیسې بدل زدر کما بلال ما ته را پرېږده چې څنګه ابوبکر رضی الله تعالی عنہ واغس کنه امیه ابن خلف په خندا شو وی ابوبکر ډیر ګران دی واغس قسم په الله کو په یو اوقیه دی اغستنه امید درکم خدا ته په یو اوقیه اغست دغه دومره بیکار سره چې په یو اوقیه ملم درکو دا په 3 اوقیه واغستو ابوبکر رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی اے امیه قسم په الله کو په سل اوقیه دی راکو نه هم درنه اغستو ته 3 اوقیه وای قسم په الله کو دا بلال دی ما ته په سل اوقیه راکو هم درنه اغستو او دا خیر دی کو دا بدني تور دی خیر دی کو دا بدني تور دی هو قلبه قلب ذهب د زړه د سرو زرو جوړ دی د زړه د سرو زرو دی د زبې جنم چې دا د کم مقام انسان دی تاسو نه پیژنئ چې څنګه واغستو نو بلال رضی الله تعالی ابوبکر رضی الله تعالی ابو بکر وی ځان لدی واغستم او الله لدی واغستم کو ځان لدی واغستم ابو بکر کار راته خای چې کومه درله زمیدار درله کوم ګډ بيزي درله سروم او کو ستا نور څه خدمت دیالي مزدوري چې هغه درله کوم خیر راته کار راته خای کو ځان لدی واغستم او کو الله لدی واغستم نو ما زما رب پیدا بیا ما زما رب پیدا ابوبکر رضی الله عنه فرمایل بلال ما ځان نه اغسته ما الله اغسته او دغه الله په نوم باندې آزادی ته آزادی الله ابوبکر رضی الله بلال رضی الله عنه راغی ابوبکر رضی الله عنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام لره اذا الله پاک پیغمبر بلال می واغست نو امیه ابن خلف نه بلال واغست نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ابوبکر یوازې بین اخلی ما په کې ځان سره شریکای ابوبکر دا سعادت یوازې به ناخلی ما په کې ځان سره شریک کا چې د بلال یو مخسته او یو زمای د بلال یو لاستا او یو لاس زمای ابوبکر رضی الله تعالی عنہ بخندا شو اذا الله پاک پیغمبر هغه آزاد کړی دی هغه آزاد کړی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی ابوبکر سیدنا واعتق سیدنا ابوبکر خو زمون سردار دی او زمون سردار بلال آزاد کو زمون سردار بلال آزاد کو بلال خو زمون سردار نبی علیہ السلام دومره خوشاله شو